يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم. سورہ مائدہ شروع کو نو دا آخری سورت تے آخری سورتونو مدنی سورتونو کے دا شامل دے او دا چونکہ دا حدیبینا دا نبی علیہ السلام واپسی کے سورہ مائدہ نازل شوا او دا پا اتلس احکام باندی دا سورت مشتمل سورت دے او ناشنا خبر دا چی طول محکم دے پا دی کی منسوخ نشتا دے طول احکام سمر چی راگری دی نو آگا دا قبیلی دا محکماتو ندی او پا آگئی کی یو حکم جکم دے منسوخ شوے ندے اوائی امام شعبی دا امام بخاری استاذ دے ابویل فیہا احکام لم توجد فی غیرہا من السور پدے کہ دمر احکام ناشنا موجود دی چی پا بل صورت کی دمر نشت دے او دی کی ددینا بیا بے شمار احکام یو بیا شمار لے شوے دے او دا یو بستاسو مخیطا انشاءاللہ رازی چونکہ اسلامی حکومت کم چی دے نظریے پا بنیاد بانی پا مدینہ کے قائم شویو آگا بالکل ابتدائی مراحلو کیو او دا آگی دا پارا دا قانون ضرورتو او دا قانون دا دفعاتو ضرورتو دا دی بجنا مدنی صورتون عام طور سرا او سورہ مائدہ خاص طور سرا دا حاجت دا اسلامی نظام کافی پورا کڑے دے او اگا احکام چی دا سمر احکامو دا نبی حکومت تا ضرورتونو آگے پراہم کری او دا یوصل او شلو آیاتونو باندے یعنی شپک شل آیاتونو باندے مشتمل دے. مائدہ اصل کی خوان تویو خوان اصل کی پدے عربو کی یو دیر لوی دگا دے دا مجمع من خودلتا مجمعی او التا دیر لوی خانے کی غٹ خانے کی پا آغا خانه کی د مختلفو خوراکونو د لوخو د ایخودلو د پارزه دا ما په خپل لیدلی دی او مونږ پکې خوراکوم کړی دی نو آغا اصل کې مائده ده او مائده ورته آغا وخت وایي چې کله پې دا طعامونه پراته نو مائده او چې نه نو بیا ورته خوان ویلی کېږي پوهېږئ پرې خبره باندې درستخان ترجمه هم ته کولی شي او چونکې دا خو مائده ده نو مائده دی باندې خوراکونه راغلي دي نو دی وجې نه د مائدې دقه معنا شو. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې بے اندازې مهربان او زیات مهربان دی.
یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو بالعقود پوروالیو کئی پا وعدو باندی. عقود دا عقد جمع دا او عقد اصل کی غوٹی اچولو تویلے کی گی لکہ عرب وی چی عقدت الحبل علی الحبل ما یو پڑے بل پڑی پوری غوٹا کو. نو عقود جمع دا عقد دا او عقد تړلو ته ویل کیږي او د دې وجنا کوم معاهده چې د کوم خلکو منځ کې کیږي نو لکه وي د پلانیانو څخه خبره وتړه ده پلانیانو د پلانیانو سره خبره غوټه شوه دا خلک وایي داسې. نو دلته د عقود نه مراد عهود دي او هغه عهود بیا عام دي چې د الله او د بنده په منځ کې وي او که د بنده او د بنده په منځ کې وي او نا معاهده چې په هر یو څیز سره تعلق ساتي دغه ټول د دې لاندې را روان دي. احلت لکم بهیمة الانعام حلال کړی شوي تاسو لپاره د څلورو خپو والا چرپایان. نو بهیمه اصل کې دغې څاروي ته ویلې کېږي خو دا د بهم دا ګونګیوالي ته ویلې کېږي چې په خبره باندې سړی نه پوهېږي دې ته ویلې کېږي. د دې وجې نه د تمامو څاروو ته بهیمه ویلې کېږي او انعام چې کوم دی نو دغه اوښانو ته دغه میخو او غواګانو ته دغه ګډې او بیزو ته دې ته انعام ویلې کېږي. نو بهیمة الانعام معنا دا مجموعه یو لفظ شو یو معنا شوه یعنی هغه څاروي چې هغې کې د خبرو طاقت نشته دی لا نطق لهم نه دې خبرې مبرې نشي کولی د هغې هغه اواز دی نو هغه مبهم دی د هغې په معنا سړی داسې نه پوهېږي الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستی کېږي په تاسو باندې تحریم د هغې. ټول څاروي ستاسو لپاره حلال دي مگر چې د کومو تحریم په تاسو باندې لوستلی کېږي چې نه دا به نه خورئ نو ځان له خبره ده. او غیر محل الصید دا ستاسو لپاره حلال دي په داسې ټیم کې په حال کون په داسې حالت کې چې تاسو حلال ګڼونکي نه یې ښکار له وانتم حرما ځکه چې تاسو په حج کې یئ. نو کوم سړی چې د حج نیت وتړي یا د عمرې نیت وتړي نو د اوچې ښکار د هغه دپاره ممنوع دی بیا د اوچې ښکار به نه کوي او که ښکار وکړي نو بیا به د هغې کفاره به ورکوي. البته د سمندري ښکار دا د هغې دپاره جایز دی او کم ښکار چې د اوچې دی او بل څوک یې وکړي او حجي ته خوراک د هغې نه ورکوي نو هغه هم کیدی شي ودې خوري. خیر ان الله یحکم ما یرید یقینا الله فیصله کوي هغه چې د الله څه اراده وشي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا شعائر الله. دا واقعات داسې وو چې یو طرف ته مشرکان عربو د پیغمبر اسلام د صحابه کرامو او د اسلام او د قرآن بدترین دشمنان او بل طرف ته قربانۍ را روانې کړي دي د عمرو نیتونه یې تړلي دي د حجونو نیتونه یې تړلي دي او بیت الله شریف ته را روان دي. اوس بیت الله شریف ته ځي نو آیا مسلمانانو دا اراده وکړه چې وایي دا خو د خدای دشمنان دي د پیغمبر دشمنان دي د قرآن او د شریعت دشمنان دي دا موږ اړو پرېږدو نو په دې باندې لکه د حملو اراده وه چې په دې باندې به موږ حملې وکړو او دوی ته به لارې بندو دوی به بیت الله شریف ته په دې طریقه نه پرېږدو لارو کې به ورته ناست یو. نو الله وفرمایل چې نه
تاسو به داسې نه کوئ چې څوک هم د نیکۍ کار کوي هغه د نیکۍ د کار نه مه بندوئ، په خپل هغه کار ته پرېږدئ. دا به تاسو سره نه مني ځکه چې لا علم کې به دا خبره ناسته نه وي، نو ځکه به تاسو سره نه مني، نور دا کار به نه کوئ. نو الله فرمایل ایمان والو لا تحلوا شعائر الله، د ایمان خاوندانو حلال مګنئ بعزتی د نخو د دین د الله. د الله د دین چې کومې نښې دي، شعائر جمع شعیرتون ده، او شعیره په معنا د نښې او علامې باندې ده. کوم چې د الله د دین علامې دي، کوم د الله د دین نښې دي، د هغې بېعزتي به نه کوئ، او د هغې تفصیل دا دی. ولا الشهر الحرام، او دارنګې تاسو به عزتي به د عزتمندو میاشتو نه کوئ. دې څلورو میاشتو کې څلور میاشتې عزتمندې دي چې هغه ذی قعده ده، ذی الحجه ده، او محرم دی، او رجب دی. دا څلور میاشتې عزتمندې دي. نو تاسو به د دې میاشتو عزتمندو بې حرمتي نه کوئ. چې کفار د دې حرمت او عزت کوي او یو بل ته پکې څه نه وایي، تاسو ته هم پکې څه نه وایي، نو تاسو به هم د دې بې عزتي به نه کوئ. او وللهدیو، دارنګې کمې قربانۍ چې بیت الله شریف ته رواني، د هغې بې عزتي به هم نه کوئ، هغې ته به تعرض هم نه کوئ، په هغې باندې اغاره او حمله به هم نه کوئ. او وللقلائد، خاص کر هغه قربانۍ چې هغې ته غاړه کې هار اچولی شوی وي. د هار معنا دا ده چې دا یو زړه چیتره په پړي پورې وتړې او اوښ ته په غاړه کې واچې، څاروي ته په غاړه کې واچې، یوه لخته یوه نښه راوالې او غاړه کې واچې، او دا د دې نښه ده چې دا بیت الله شریف ته روانه ده، دا بیت الله شریف ته روانه ده. مخکې به را خلک رسې ته دې بونیر ته، نو هلته چې به په کړاکړ کې را کوزېدو، نو ګاډی به یې ودروه، ونې ته به وخاتو، هغه ټولې ونې ګنجۍ کړي دي. نو د هغې نه به یې څانګې راووالې او هګۍ به یې ایښې، او دا به ګاډي د پاسه به یې چې کوم دی دغه لګولې وه چې دا د پیر بابا نه حج له تلي وي، د هغې نه را روان ولا آمین البیت الحرام، او دارنګې به بېعزتي به نه کوئ دا هغه قصد کوونکو د بیت الله شریف. کم حاجیان اگر چې مشرکان ولی نه دي او هغوی بیت الله شریف ته روان دي، د هغوی وفود روان دي، تاسو به د هغوی بېعزتي هم نه کوئ، هغوی ته به لارې نه بندوئ، په هغوی باندې به حملې مملې نه کوئ، او دقسې به یې پرېږدئ. ځکه چې دا اعلی اخلاقو د دې به هم تاسو معماران یئ، هم تاسو به دا چې کوم دی مخکې کوئ داسې. یبتغون فضلا من ربهما، چې دغه قصد کوونکي خلکه یبتغون دا طلبوي دوی مهرباني د جانبه د خپل پروردګار نه، ورضوانا، او دارنګې رضامندي د الله طلبوي دې دپاره روان دي. او بیا الله رب العزت فرمایي واذا حللتم فاصطادوا، کله چې تاسو د احرام نه وځئ، لکه په حاجي باندې که د عمرې نیت یې تړلی دی او که د حج نیت یې تړلی دی، خدای به د اوچې ښکار منع کوي. نو چې کله دی د دې عمرې او د حج نه فارغه شو، نو اوس مسله څنګه ده؟ همدقسې به پې حرامي نه. واذا حللتم، کله چې تاسو د احرام د عمرې او د حج نه ووتئ، نو فاصطادو، بیا ښکار کوئ. نو دا امر دپاره د اباحت دی. تاسو د امر ترجمې په دې اصولو کتابونو کې زده کړي دي. 14 معناګانې د امر دي، 14 معناګانې. نو یو معنا پکې دا هم ده چې دا امر دپاره د اباحت دی. دا تاسو باندې ښکار حرامو، چې تاسو د حج د افعالو نه فارغه شوئ، نو اوس ته ښکار حلال دی، که کوئ نو وکئ. دا معنا نه ده چې ګینې امر د وجوب دپاره دی
نو حاجی چې کله فارغېږي نو لازمان به ګینې ښکار پسې ځي. نه نه، لزوم د ښکار نشته. اوس که ته دا تاسو صحابه دا خبره کوئ چې دا مشرکان چې دي منګه ابله ورځې بیت الله شریف ته تلو، صحابه داسې وایي چې منګه ابله ورځې تلو او پیغمبر خوب لیدلی او د پیغمبرانو خوب چې کوم دی وحی وي، او منګه نبی علیه السلام سره لاړو چې موږ بیت الله شریف ته به لاړ شو، عمره به وکړو، هلته به موږ طوافونه وکړو، هلته به صفا مروه په منځ کې به موږ منډې ووهو. نو همدې مشرکانو موږ پرې نه ښودو، نو چې دوی موږ نه پرېږدو موږ هم دوی نه پرېږدو. نو قرآن کریم کې الله ورته وایي ولا یجرمنکم شنآن قومنا، کسب دی نه کي په تاسو باندې، برانګېخته دی نه کي، راپورته دی نه کي تاسو لره شنآن قوم، بغض د یو قوم. چونکې قریشو سره ستاسو دا بغض راغلی دی چې هغوی تاسو بیت الله ته نه یې پریښي، نو د هغوی دا بغض دی په تاسو باندې دا کار ونه کي ان صدوکم عن المسجد الحرام، د دې وجې نه چې دوی کفارو بند کړي دي تاسو له د مسجد حرام نه، تاسو یې بیت الله ته پرې نه ښودئ، د عمرې موقع دله در نه کړله. نو تاسو باندې څه شی کسب نه کي ان تعتدو، دا چې تاسو زیاتې وکئ. د دغې قوم بغض دی په تاسو باندې زیاتې ونه کي، دې وجې نه دا غټه بې انصافي ده چې ستا د یو قوم سره بغض راغی او تا د هغې سره زړه بد شو، نو بیا د هغې نه علاوه نه بیا بل کار ستا نه دی یاد، بس هم د دغه کار به ته کوې. بیا تا ته الله هم دا کار حواله کړی دی چې ته په دنیا کې هم دغه کار کوه چې بس په هغې پسې تیلي رڼا کوه او د مسلمان کردار کشي کوه، کافرانو ته هېڅ مه وایه. دا د خوارجو لویه نښه ده چې د مؤمنانو نه به نه قلاریږي او د کافرانو ته به سلامونه کوي. خوارجو د علي رضی الله عنه په زمانه کې صحابه کرام به شهیدان کوله، د صحابه کرامو بیبیانې به شهیدانې کولې، د هغې په خېټو کې بچي وو هغه به شهیدان کوله، او دا تصفوله به زور ورکړی و او دا ګیرې و غټې غټې پریښې وي او سرونه یې پاک خریلي وو، کټا سرونه وو، او ذکر به په مخه کو او وجل به صحابه، وجل به صحابه و بیبیانې، وجل به صحابه و بچي، او کافرانو ته هېڅ نه ویلي. دا د خوارجو نښه ده، نښه چې د کفارو سره به د دې یارانې او اړیکې وي، او چېرته چې مسلمان ایني بس په مسلمان باندې به دفعه لګی دی دغه چې دا کافر دی او دا د اسلام نه وتی. تا اسلام ته رادننه کړي څوک دي چې ته لګیا ټول د اسلام نه وباسي؟ ته راته دا وښایي چې څونه خلک د اسلام ته رادننه کړه. ستا د رویې نه خو خلک دومره متنفر شوی دی چې د اسلام نوم هم څوک نه اخلي ستاسو د وجې نه. وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا د یو بل امداد وکئ علی البر په نیکۍ باندې، والتقوى په پرهیزګارۍ باندې. کوم ځای کې چې چا د نیکۍ کار کو، کوم ځای کې چې چا د تقوا کار کو، تاسو د هغې د یو بل امداد او تعاون وفرمایئ. او ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، او د یو بل تعاون او امداد مه کوئ په ګناه باندې، والعدوان او په ظلم کولو باندې. واتقوا الله، خدای نه ویریږئ، ان الله شدید العقاب، یقینا الله سخت عذاب ګورې ورکوونکی دی. که تا ته داسې ښکاري چې زه به په دې ایمان باندې او په دې عمل باندې او په دې بولاتوب باندې به زه خلاص شمه، نو په دې باندې نشي خلاصېدلی. بیا خدای سره خپله غاړه ازاده کا او لږ غوندې دا کتابونه وګوره. دا د خلکو خبرې پرېږده چې ما ته پلاني ویلي او پلاني ویلي، په خپله دا قرآن او سنت راواله. خدا خو دې کتابونو لیکلي دي، زمونږ مشرانو د پخوانه دا خبرې لیکلې ده چې د مبتدعینو د ذهن نه الله د قرآن او د سنت فهم وباسي. ینزع عنه فهم القرآن، الله رب العزت د بدعتیانو او د خلاف سنت خلکو د ذهن نه د قرآن فهم او د قرآن مهارت او د قرآن پوهې وباسي الله پاک. او بیا مخکې الله فرمایي حرمت علیکم المیتة
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اللہ دے محرماتو یو پیرس منگا تراوڑانی کئی چه دا شینبا تاسو نخوری. محرمت علیکم المائدہ حرام اکڑے شوی دا پتاسو بانی مردار. میتا اصل کے دیتا وائی چه ماتا حتف انپیہی پخپل بانی ملش سو کے علال نکی او از خود تنساؤ خطا نو دیتا وی میتا نو دی خوراک حرام دی. والدم او دارنگی حرام اکڑے شوی دا پتا سبانی وینا او دلتا دا وینی نا مراد مطلق وینا ندا بلکہ بلزے کہ قرآن کی تفصیل لے ودمن مسپوحا آگا بیدون کی وینا دا رگون وینا آگا پتا سبانی حرام دا. لدی وجہ حدیث کے راضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی احلت لنا میتتانی و دمانی منگ دا پارا دو مرداری جائز دی دو غیر علال شبی شین منگ دا پارا جائز دی بغیر دا علالین عمر جائز دی او دو بینی زمنگ دا پارا جائز دی. اگا دو میتی اگا یو مئے دے او بل ملخ دے. مئے بغیر دا علالین علال دے چرتا تاسو داسی لیدلی چی مئے چا علال کڑے رے مئے سوک علالی نا مئے باس خود بخود علال دے. او دارنگی ملخ ملخان داوم چی کم دے بی علالین دا حلال دے او دا سڑے خوڑیش. اس دا بلا خبر دا چی منگ خو ملخان نخرو نو یاد ساتھ دیتا مکروحی طبعی وی مکروحی طبعی دیتا وی یو شیر اللہ تعالی حلال کرے دے پیغمبر بیان کرے دے خود قوم پا خوراکونو کے شامل ندے او سڑے نخوری نو نگناہگاری گی پی ندی خوری لازم ندہ چیتا دے اخوری. نبی علیہ السلام تا دا بخاری حدیث دے دے نجد دا علاقینا دا ریاض دا علاقینا گنے تحفے چارہ وڑے وی دو خوراک سکاک تحفے وی. نبی علیہ السلام تا چمخی تا درستخان خور کرے شو او اگا تو عامون پہ کی خودے شو نو پائے کہ خادمی ہم وا سمسرہ ورطو کہ خادمی ورطو نو دا خادمی پکے وا نو چی دا وا نو نبی علیہ السلام اغا خادمی لگوتے یوڑی نو یو بی بی ورطو ویلی چی یا رسول اللہ زوبن دا خو خادمی دا نو نبی علیہ السلام تن اللہ اسرا رستو کو نو خالد سے برسرناس تے خالد سے برتوئی چی احرامون ہیا دا اللہ پیغمبر دا حرام دا نبی اکرم واللہ نا حرام خونا دا خو زما دا قوم پا خوراکونو کے شامل ندا زما دا قوم دید الپاس دا گو رئی زما دا قوم پا خوراکونو کے شامل ندا لہذا زین خرم. خالد وی پا جررتو پا اکلتو زانتا میں راخ کلا وی خوڑلا دا دی وجنا اوس عرب چی دی خادمی پا دوم را لوی شوق بانی لکا سنگا چی پا خوابا
دا چرګان د سینو خلکو په کور کې چرګوټي ساتل. نو میلمه چې به راغی نو واړه به په چرګ پسې ورپسې کړه منډې والې، هلته منډې وهه هلته منډې ورانیسه، دا واړه به خوشحاله وو چې که خیر اوس په چرګ حلال شي او ښوروا به وکړو. نو دقسې هلته اوس خادمۍ چې دا چې خادمۍ نیولي نو پړی پکې اچولی د کور نه بیا چاپېره ته وایي او واړه به ورپسې منډې وهي او چې دا به اوس مونږ حلاله وو دا به چې کوم دی خورو. پوهېږئ پرې خبره که نه. نو زما دا مطلب دی چې که څوک یې خوري نو حلاله ده، خادمۍ هم حلاله ده، خو مونږ یې ځکه نه خورو چې زمونږ د قوم په طعامونو کې شامله نه ده. ځکه مونږ ته خوږ پیغمبر هم دقسې ویلي دي چې هغه نه خوړله وی زما د قوم په طعامونو کې شامل نه ده. یو شی به حلالي او چې ستا د قوم په طعامونو کې نه مې خوره. اوس مولا خان زمونږ د قوم په خوراک کې نشته نو خیال یې ورسېده. زمونږ د قوم په خوراک کې نشته، نور ملخ چې کوم دی جایز دی او خوراک یې حلال دی. ولحم الخنزیر او حرام کړی شوی ده په تاسو غوښه د خنزیر. خنزیر بجمیع اجزائه حرام دی او غوښه هم حرامه ده. او د هغې وجه اصل کې مفسرینو دا لیکلي چې دا بې غیرته دی، دا خنزیر نه دی، دا بې غیرته دی. او چې کم خوراک سړی کوي اقا اثر په هغه بنده کې پیدا کېږي. د دې وجې نه انګریزان ځکه خو بې غیرته شوي دي، په خپلو خویندو باندې، په خپلو میاندو باندې، په خپلو ښځو باندې هغې نه خفه کېږي هر چا چې پې لاس واچو. بلکې بسا اوقات اوس مونږ ته چې څه را رسېدلي دي د هغې معاشره دومره ګنده شوې ده چې د لور هغه انډیوالې راشي نو پلار ورته چې کوم دی نو ټول ارسه مهیا کوي او پلار ورته ارسه سموي. دونه دا د بې غیرتۍ انتها ځکه ده چې هغې خنزیر داسې خوري لکه مؤمنان چې څنګه چیلې خوري. څنګه چې چیلې مؤمنانو ته خوږ دی په خوراک کې، دغسې انګریزانو ته خنزیر خوږ دی او دغه دی چې خنزیر بې غیرته دی. ځکه چې دې مفسرینو لیکلي دي د سره هغه خپله خنزیره ولاړئ او چې نور خنزیران یې خواله راشي هغه ته نه خپل خواهش پوره کوي نو دی سر ښکته کړي. د دې وجې نه دې خنزیر ته به سرکتی زموږ د مشرانو ویو وایي دا څه پلانې سرکتی دی، سر یې ښکته کړی بې غیرته دی. معنا دا ده نو دا بې غیرته دی. بله دا ده چې دی ګندګي هم خوري، قذرات هم خوري. دا دو نه دی انساني دو، دې پسې هم ګرځي، دا هم خوري، دا بې غیرته. نو خوراک هم بې غیرته دی او کارونه هم د بې غیرتو دي. او چې کوم شی سړی خوري د هغې اثر په هغې کې کېږي. وما اهل لغیر الله به او حرام کړی شوی په تاسو باندې هغه مذبوحات، هغه شیونه چې اواز پورته کړی شي په هغې باندې د پاره د غیر الله، د غیر الله په نوم باندې نامزد شي، چې دا د پیر بابا په نوم باندې شو، دا د کاکا صاحب په نوم باندې شو او دا د لوی ځوان په نوم باندې شو. دا قسم ته هغې به د لات او د منات او د عزا په نوم باندې دقسې علالې کولې، دغه هم حرام دي. حتی زمونږ دې شاملي کړي دي چې یو شی د غیر الله په نوم باندې نامزد شي چې دا د پلاني په نوم شو او دا بیا ته په بسم الله باندې حلال کې نو نه پاکېږي. ځکه چې دا شرک د دې په دې اندامونو کې او په دې وینه او رګونو کې ننوتی دی. په دغه مردار د لرې کوی اوس دې وجې نه وایي چې دا مرتد و ذبیحة مرتد، دا سړی مرتد شو او دا ذبیحه د مرتد ده او د مرتد حلال شوی شی دا د خوراک قابل نه دی بلکې حرام دی. والمنحنقة او دارنګې هغه څاروی چې خفه کړی شي، زندۍ کړی شي. زندۍ کم څاروی چې د هغه نه په زندۍ باندې ساه وویستې شي، دا پړی دی مرۍ ته ور پرېوته، کله کله داسې هم کېږي او ایسته ترې نه ساه وتې ده، نو دا منحنقه ده.
حنق دا مرۍ خپه کولو ته ویلې کېږي. نو چې د کوم سړي مرۍ خپه شوه او بعلالینة ساء ختله دا هم حرامه ده. او الموقوذة دارنګې هغه څاروی چې وټکولی شي په لوړ باندې په کاڼي باندې وټکې او ساتې نه وباسي. دونې په لرګو باندې اوې چې دا بدن یې سوس شي او را پریوزي او ساتې نه وځي او چاړه پې راونه لګوي، نو دې ته وایي موقوذه. دا هم د دې خوراک هم حرام دی. او المتردیة دارنګې هغه څاروی چې هغه د غره نه ورغړي، د کمر نه ورغړي. څاروی اولوېده، د کمر نه اولوېده او د غر نه اولوېده چې ته ورتللې ساتې نه اوتې وه، ته ورتللې ساتې نه اوتې وه. دا هم حرامه ده، دا به هم سړی نه خوري. البته د کمر نه اولوېده او تا سره چاړه ده او چاړه دې پې وروغورځوله او د هغې یو ځای زخمي که او وینه تې ووته، بیا حلاله ده. کوی ته تاسو ګډه پرېوتله، چیلۍ پرېوته، څاروی پرېوته، چې ته ورځې او د هغې مرۍ ته ځان رسې، هغې نه به ساوتي. نو شا طرف نه په دې کوم ځای کې چې د هغې بدن تا په چاړه او په چاقو ووهه او وینه تې ووته، به دا حلاله شوه. دې ته ذبح اضطراري وایي. څه ورته وایي؟ ذبح اضطراري ورته وایي. دا بیا جایز ده. او النطیحة دارنګې هغه څاروی چې بل څاروی په ښکر باندې ووایي. بعضې څاروی ښکروري او د بعضې څاروي د ښکرې ډېرې زیاتې تیرې وي او زوروري او هغه ولګېږي او بل یو څاروی خوا کې ولاړ دی او هغه پرې ښکر والې حتی چې سای تیستې ده، دې ته وایي نطیحه. دا هم حرامه ده. وما اکل السبع او هغه شی چې وخوري هغې لره درندګان، شرمخ وخوړه، زمري وخوړه، ګیدړ وخوړه، پړانګ وخوړه، شرمخ وخوړه، څه حصې خوړلې ده او څه پاتې ده او ساتې وتې ده، دغه باقي حرامه ده. دی له به ته ګوتې نه وړې. الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو د هغې نه حلال کړئ. بطور مثال دا مرۍ خپه شوې ده خو ته رالې سا پې باندې وه، په لرګو چا وهلې وه.